مسلې په نننۍ زموږ پروګرام چې خصوصا د تنګي عوامو لپاره او د تنګي نه علاوه د ټولو عوامو لپاره موږ د یو نوی ښکلی پروګرام دی پروګرام خپلې خبرې. په دې پروګرام کې به موږ خپلې خبرې به کوو، خپلو مشرانو سره خپلې خبرې کوو. زموږ چې څومره ملګري راځي په دې پروګرام کې په موږ سره رابطې څوک کوي، په کار په رابطه باندې موږ سره تاسو خبرې کوئ، په هغې کې به موږ خپلې خبرې کوو. داسې موږ سره به په دې پروګرام کې استادان به راسره شاعران به راسره داسې د لوبو سره تعلق لرونکي څومره سپورټسمین والا دي هغوی به راسره بار بار دې پروګرام کې موږ ځان سره بېل بېل ملګري به کېنو، هغوی سره به خپلې خبرې کوو. دا پروګرام به مخکې وځو. په دې ننني پروګرام کې ما سره د تنګي یو داسې شاعران دي د هغوی مثال به زه بلکل په خپلو الفاظو کې در نه کړم، ځکه چې هغوی د نننۍ زمانې شاعران نه دي. که تاسو څنګه وګورئ چې هغې ته به زه ویم بازاري شاعران، نو بلکل دا بازاري شاعران نه دي، داسې شاعران دي چې هغوی ډېر لوی کتابونه هم لیکلي دي. د کتابونو نه علاوه د هغوی چې باره کې زه څه ویم تاسو ته به هغوی زه تعارف وکړم، هغوی نه به هم تاسو څه خپلې خبرې هم ووایئ. زموږ سره زموږ چې کوم پخواني ډېر پخواني شاعر دی چې د هر چا په خولې باندې د هغه نوم دی جناب عبدالحالق بادل صاحب موږ سره سټوډیو کې موجود دي. تاسو ته په پروګرام کې هرکلی ویو. موږ سره زموږ بل چې کوم زموږ شاعر دی ډېر زبردست ذوالفقار علي خان، تاسو ته هم په پروګرام کې هرکلی ویو. ډېر مهرباني تاسو موږ له خپل قیمتي وخت تاسو موږ ته راکړو. بلکل کتونکو تاسو ګورئ زموږ پروګرام خپلې خبرې دوی سره هم خبرې کوو. عبدالحالق بادل صاحب تاسو نه به سټارټ والو دا راته ووایئ چې لومړي خو پروګرام زموږ خپلې خبرې د شاعرۍ په دغه سره ستاسو د ادب په نسبت باندې پروګرام نوم څنګه دی ستاسو په خیال؟ زما په خیال ستاسو پروګرام زه ټول اورم او ښه پروګرامونه دي او بلکې خپلې خبرې پروګرام چې شروع کړ زه د ستاینه کوم دا ډېر ښه پروګرام دی. ستاسو ستاینه کوم چې دا د تنګي لپاره او د اورېدونکو لپاره سامعینو ته دا رسولو لپاره او دا ډېر ښه پروګرام دی. او دا هم شکریه ادا کوم چې تاسو د دې پروګرام ابتدا د پښتو ادب نه واغسته او دا د پښتو ادب سره د پښتو ژبې سره د مینې یو مثال دی. بلکل بلکل چې دا په دې خبره باندې ډېر فخر کوم چې زما ژبه مورنۍ ژبه پښتو ده او زما د دې ادب سره خپله هم ډېر زیاته مینه ده. په دې وجه ما د خپل پروګرام خپلې خبرې د دې شروعات د دې ابتدا هم ما د ادب د سایډ نه وکړه، ځکه چې زموږ په معاشره کې تاسو وګورئ د معاشرې سترګې چې څه ته ویلی شي هغه شاعران وي، دا ادب والا خلک وي. د دې نه ښکلي خلک په معاشره کې به زه نه وینم داسې ډېر زبردست خلک دي ډېر ښکلي دي چې څومره تاریخ کې به تاسو به په ادب باندې پوهېږئ. په دې پروګرام کې زموږ خصوصا زیاتره د مسافرو لپاره هم بادل صاحب زیاتره مسافرونه دا تمه کوي غوښتنه کوي بار بار موږ ته په داسې په سوشل میډیا سایټ باندې چې موږ کله خپل پروګرام اپلوډ کړو هغوی بار بار وایي چې موږ سره شاعران خصوصا شاعران څومره ملګري دي د هغوی موږ ته د تنګي شاعران چې دي هغه موږ ته د مخامخ کې او د هغوی پېژندګلو موږ سره وکړي د هغوی شعرونه موږ باندې ډېر خواږه لګي. نو یو دغه وجه هم وه چې زموږ ستاسو د ادب سره تعلق لرونکي یو بل خلکو ډېر غوښتنه کوي د تنګي شاعرانو. نو زموږ دغه هم یو بل زموږ د ادب سره خپل هم ډېر زیاته مینه ده. ذوالفقار علي صاحب ستاسو نه هم دا غوښتنه لرو زموږ پروګرام چونکې تاسو ته پته ده ابتدا ده خپلې خبرې به وکړو څه ویل غواړئ پروګرام حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مینهوالو ته السلام علیکم. ډېر ستاینې وړ دی صدیق بھائی تاسو ستاسو را پروګرام پښتو ادب نه ابتدا دا مانا ده چې ادب پہلا قرینہ ہے محبت کی قرینہ. نو د مشرانو د کشرانو د امزولو ادب عزت او بیا راټول نظمي د خپلې مور ادب پښتو ژبه زموږ د ټولو مور ده. نو دې سره مینه او دې سره ادب دا په هر څه باندې ډېر د همت او توان خبره ده. الله دې ستاسو توان او همت دغه شان زلمي او توان لري. مهرباني بلکل کتونکو ته زه دا هم وایم چې نننی پروګرام چې تاسو چې کوم ګورئ دا زموږ ریکارډډ پروګرام دی او انشاءالله را روان چې زموږ کوم پروګرام به وي هغه بلکل لایو به چلېږي په سوشل میډیا سایټ باندې د تنګي په
کیبل نیټورک باندې به هم لایو چلیږي او په هغې کې به ستاسو لپاره یو خاص خبره هلک والد صاحب داسې وي چې څومره زموږ ګټونکي دي او موږ ته څومره ګالران دي نو هغوی ته به په پروګرام کې باقاعده انعامونه میلاویږي څوک به په هغې کې به موږ یو ساده غوندې سوال به وایو لکه د ادب مطابق یا هسې عام د معاشره کې چې نن سبا څه کېږي یا هسې د سکول یاد مثال دا یو سوال شو یاره چې پاکستان کله جات چې داسې یو سوال داسې پښتو سره تعلق لرونکي مثال رحمان بابا ته پیدایش څه دی داسې قسمه سوالونه په هغې کې کېږي او څوک چې جواب راکړي نو هغه ته به بالکل سپیشل انعام په هغه ټیم باندې ملاویږي زما په تېر شوي پروګرامونو کې هم داسې نو زه هم چې کتونکو ته دا یم چې کله هم انشاءالله دا یو هم پوسټ کړو چې کله زموږ پروګرام وي نو هغه به بیا تاسو ګورئ او هغې کې به چې څوک کار کوي موږ سره رابطه کوي په دغه ټیم باندې بالکل نیغ په نیغه نه هغوی ته به انعامونه هم ملاویږي نو هلک والد صاحب څه څومره څه به ووایې نن کتونکو ته به څه ووایې خپل غزل شعرونه غزل د صدیق صاحب وایم چې غزل دی چې تا باندې مین زړګي زما د صبرېدو نه دی تا باندې مین زړګي زما د صبرېدو نه دی خیر د دیدن غواړي درنه دا د ستنېدو نه دی او ټکو ګزارونه د ستم کوي پروا نشته ذوالفقار صاحب شعر دی ټکو ګزارونه د ستم کوي پروا نشته کلک لکه لکاڼې دي دا زړه د ماتېدو نه دی او ما درته د زړه خبره وکړه باقي ستا رضا ما درته د زړه خبره وکړه باقي ستا رضا خدایه ستا جهان د خوا غریب د اوسېدو مینه کې د سر پروا د مینې ناکامي ګڼم مینه کې د سر پروا د مینې ناکامي ګڼم تیر چې د سر نشي تر اشنا د رسېدو نه دی تا چې راخورې کړه زه پې باندې پوه شوم تا چې راخورې کړه زه پې باندې پوه شوم زړه ماشوم پټال باندې زما د زنګېدو نه دی اخري مقطره ذوالفقار صاحب چې نشته د بادله جوړه خوا کې د نن ښکلي یار نشته د بادله جوړ په خوا کې د نن ښکلي یار ځکه دې محفل کې ستا غزل په ګډېدو نه دی ډېر زیات ښکلی بالکل د بادل صاحب ډېر زیات ښکلی او خوندور غزل بالکل امید لرم چې تاسو به ډېر زیات خوښ کړي وي ذوالفقاري صاحب ستاسو نه هم څه اورېدل غواړو څه به راته ووایې زموږ دې کتونکو ته به څه ووایې څه خپل شان یو غزل یو څو شعرونه به جی جی چې د ژوند ګلشن ته د رنګونو لولکۍ نه راځي د ژوند ګلشن ته د رنګونو لولکۍ نه راځي د زړګي چم ته هغه ښکلې لیونۍ نه راځي زړه کې د مینې سمندر به څه غورځنګ وهي د مینې سمندر به څه غورځنګ وهي چې د ښایستونو په اسمان ورته سپوږمۍ نه راځي څه بلا راغله چې وخوړل رنګونه د ژوند څه بلا راغله چې وخوړل رنګونه د ژوند څه وبا راغله چې ګودر ته جینکۍ نه راځي اوس نه شپونکي شته نه ګورې وي د ګډو بیزو اوس نه شپونکي شته نه ګورې وي د ګډو بیزو اوس مو پر وخت کې اوازونه د شپېلۍ نه راځي اوس میاندې نه وایي بچو ته چې بهر مو وځئ اوس میاندې نه وایي بچو ته چې بهر مو وځئ خپلو بانډو کې اوس د سرو غرمو بوډۍ نه راځي مقطع عرض ده چې هغه د چلو سیلابونو علي خانه وڅه بیله ده هغه د چلو سیلابونو علي خانه وڅه بیله مزه اوس باران ډېر وشي خو خوړ او بلبلې نه راځي ډېر ښکلی ډېر زبردست هسې مقایي صاحب بلبلې مې یاده کړه په تنګي کې خو په بلبلې باندې کار شروع دی خلک یې ډېر زیات خراب کړل ځکه چې اکثر چېرته تنګي کې چېرته لږ باران وشي چې ګورې نه بس چا تپوس کیسې کوي لکه یاره بلبلې راغلی ده بلبلې زما خیال ډېر زیات د تنګي ډېره نشیمي علاقه ده د بلجو او د نسخانو سنګم د خدا ډېر نشیب کې ده
نو تنګي چې څونه باران وشي نو هغه دلته نو ته خو به بالکل د یو نیر شانتي منظر موږ به دې لیدو له تلو دا شان دا خړ راته لکه بلبلې ډېر یو تاریخي ځای دی. ډېر تاریخي دی نو دا څنګه هم دی او خصوصا د باران په وخت کې نو دې شعر کې مو هم دغه دوسي دی بالکل کتونکو لپاره ډېر زیاته ښکلې خبره او معلوماتي خبره ده ځکه چې واقعي خبره ما خو نن واورېدل نو زه پوه شوم یعنې ما ته خو دا پته نه وه خو صرف دومره خبرېدم چې بلبلې راغله بلبلې ختمه شوه بلبلې راغله نو دا بلبلې بالکل یو تاریخي ځای دی او زه به دا هم ووایم چې را روان پروګرام کې به د بلبلې مطابق سوال کېږي که چا جواب راکړه نو هغوی ته مینان میلاوېږي زه به بلبلې باره کې معلومات خپله کوم او که څوک معلومات کول وړی هغوی دې وکړي او انعامونه به میلاوېږي نو انشاءالله را روان پروګرام کې د دې مطابق کوم عادل صاحب ستاسو هر چا په شاعرۍ کې په خپل پیر کې خامخا یو خپل مشر داسې وي چې هغه خوښوي چې زما د هغه وخت ډېر زیات شاعرانو کې ستاسو څوک ډېر زیات خوښوي؟ زموږ شاعرانو کې زما حمزه بابا حمزه ډېر زیات څه وجه ده تاسو حمزه بابا بس د هغه غزلې لکه شعرونه هغه ښه شاعر و صحیح هغه کې تصوف هم و بل رسم موږ پاتې ډېر زیات یو حمزه بابا ډېر لیکوال ډېر شاعر و څومره وخت هغه بابا غزل هم ویلي بابا غزل د پښتو دغه شان چاربې د بابا غزل عبدالواحد طیبدار و د لطیفې بابا فرح خان شیدا بابا داسې په هر فن کې یو خپل رشد بابا یې که نه بابا ادب بابا غزل حمزه بابا بابا چاربې ته هغه عبدالواحد طیبدار او بابا لطیفه فرح خان شیدا بابا زه فقط څه ګروم اورېدلي بلکې هغه به زموږ د مشاعرو ښایست و زینت په وغه چې بالکل چې تاسو دا نومونه وایي زموږ دا کتونکي دا ګوري خو بالکل د ادب په سایډ باندې په هر سایډ باندې باباګان شته موږ بالکل منو وګورئ دا زموږ خپله کوم زما خو دومره دغه نشته ستاسو سایډ باندې ستاسو تجربه دې چې ډېره به زموږ عمر هم باندې خو زموږ زه دا ووایم چې زموږ خلک د ادب طرف ته بالکل دوی توجه نشته اکثر تاسو به زما پروګرام چلېږي روډ شو باندې چې د کلي مازدیګر زما پروګرام تاسو زه د کلي مازدیګر کې اکثر تپوسونه کوم نه اکثر بیا خلک ماته وایي چې دا عجیبه پښتانه دي دوی ما به هغوی کې تپوس به کوی چې یو شعر راته ووایي یو راته متل ووایه نو اکثر خلکو له باندې شعر ورته نه متل راته نو هغوی به په خندا شي شعر هم نه راځي او متل هم نه راځي که نه نو خو دا به د خندا خبره نه وه په خندا کې به دا دومره دغه پروت و ځکه چې متل شعر دا خو زموږ د پښتو د ادب یو دغه دی نو ثقافت دې سایډ باندې خو افسوس خبره ده تاسو د بقایي تاسو څوک فالو کوئ شاعرانو کې څوک خوښوئ د زړو شاعرانو کې خو رحمان بابا او خوشحال خان بابا دا زموږ لپاره مثالونه دي صحیح د نویو شاعرانو کې یا د درمیاني شاعرانو کې محمد اعظم اعظم صاحب زما د خوښې شاعر دی او د هغې د غزلو نه خصوصا هغه چې کومې غزلې ویلي دي نو هغه ډېرې سپېڅلې دي لکه د هغه یو شعر به تاسو ووایم چې هر انداز یې دل فریب دی خو لړ گیا هر انداز یې دل فریب دی خو لړ گیا دا معصوم معصوم قتل یې د کتو دي واه زبردست نو زه د هغوی نه زیات متاثر بالکل چې دا خبره صحیح ده چې څوک چې چا نه متاثر شي هغه فیلډ ته ځي زه هم چې د سپیډ کې راغلی یم نه چا نه متاثر شي دا خبره هم صحیح دي د پروګرام په وساته دا مطالبه کوم که نه چې نن سبا کوم د پرایویټ کالج یا سکول دي که نه نو دې کې زما خپله بچي د پښتو که ورته کتاب وښیم نو دې باندې زه نه پوهېږم لکه بل ډېر خشته یو نوري نمان شوي یو غزل وي دوی کېږي به د ژبه د خپل کلي په مکتب کې اورې نو زده کېږي چې زما بچي ته د بل ژبه نو زه دوی د پښتو په دې سکولونو کې عام کړه نو زموږ د پېژندلو په پښتو ده زما بچی نن سبا کور کې یو دوه درې څلور نه پېژني سکول نه چې راشي نو 1 2 52 53 دا ماته وایي زموږ پہچان صرف پښتو ده
بالکل چې زه به دا هم وایم کتونکو ته چې په دې باندې په تېر شوي زموږ دلته کې چې عبادت صاحب کوم پروګرام منعقد کړی و د هغې کې نو ویل شمه چې کوم یو غزل ویلو تاسو څخه غزل کوم اورو تاسو هغه هم واورئ د هغې نه بعد تاسو خپله وګورئ چې موږ ته څه ویل راغلي غوسیږي به ترې تل ژبه د خپل کلي مکتب کې غوسیږي به ترې تل ژبه د خپل کلي مکتب کې د دې خاورې بچي ته چې زده کېږي د بل ژبه او دا ګل د برسنډۍ دی برسنډۍ د چارسدي دي دا ګل د برسنډۍ دی برسنډۍ د چارسدي دي ای خلکه خو پښتو ده د جندي د کول ژبه په مینه کې خو نه وي د حساب کتاب خبرې په مینه کې خو نه وي د حساب کتاب خبرې په مینه کې انکار وي په رښتیا د اجل ژبه او زه شمع یم او ته تښتې د شمعې د لمبو نه زه شمع یم او ته تښتې د شمعې د لمبو نه ستا زدهره د پتنګه د پتنګ د نسل ژبه تاسو دا غزل واورېد واقعي چې دې کې بالکل دغه ذکر شوی و چې زموږ مورنۍ ژبه چې ده هغه پښتو ده او زموږ خپله پښتو یې راکړې ده که تاسو وګورئ نو زما ډېر ښه ملګري به دا ګوري هغوی چې هغوی به میټرک پرې کړی وي پیسې وي ډیس به کوي د هغې نه به مخکې تللي وي خو هغوی ته بالکل عبادت صاحب هغوی ته بالکل پښتو نه ورځي زه دا ډېر افسوس سره وایم چې یو کس ته مورنۍ ژبه نه ورځي هغه انګلیش ورځي زموږ انګلیش بالکل انګلیش چې زده کړي اردو چې زده کړي زده کول پکار دی خو اردو خپله مورنۍ ژبه ده چې دا خلکو ته په یاد شي د هغې نه پس به بیا نور سایډ ته تلل پکار دي پښتو نه علاوه چې څومره ژبې بالکل ټولې زده کول پکار دي اردو پښتو زده کول پکار دي پروګرام اخره کې څه ورغواړئ کتونکو ته عبدالخالق عادل صاحب ستاسو ویډیو ډېر مننه تاسو موږ دومره خپل وخت راکړو ډېر ښه پروګرام دی خو زه دا اگر غواړم چې دغه شانتې د پښتو په هر پروګرام کې تاسو د پښتو لپاره د ژبې لپاره سوال اوچت کړو که نه نو دا به ډېره ښه خبره وي او زه ستاسو د پروګرام ډېر ستاینه کوم ډېر ښه پروګرام دی او خو تاسو نه دغه خواست کوم چې تاسو په هر پروګرام کې که د کرکټ په باره کې کوئ که د هغو په باره کې د پښتو د ژبې په باره کې کم از کم انشاءالله جی د دې خپل سوشل میډیا په ذریعه چې د پبلک سکولونو کې کم از کم پښتو عامه شي بالکل جی انشاءالله زموږ به څومره انتظامیه ده څومره الله تعالی کړي هغوی ته خو زموږ به دا مطالبه وي چې په پښتو باندې کوم غور وکړي پښتو ژبې ته هم توجه ورکړي په پرایویټ سکولونو کې هم خو زما په خیال چې د سرکاري سیبونو هم د پښتو ټکي چې بالکل تللي دي هغه طرف ته توجه نشته نو پښتو ته توجه ورکول پکار دي دا د شاعرانو مطالبې سره سره زموږ د ملګرو کوم د ټول معاشرې دا یو مطالبه ده چې هغوی ته مورنۍ ژبه زده کړي وقایي صاحب په اخره کې څه وغواړئ پروګرام خپلې خبرې پروګرام خپلې خبرې ډېره مننه ستاسو ډېره مننه تاسو خپل پروګرام آغاز د پښتو نه وکړه پښتو ادب نه وکړه زه عبدالخالق عادل ډېرو زموږ له اظهار موقع راکړه ټول څونه ملګري چې دا تاسو د ستاینې لایق دي او امید لرو چې روان وخت کې به دا پروګرامونه نور بښه انداز کې نور زیات انداز کې دا یوازې زموږ د عبدالخالق یا د عادل صاحب یا د نورو شاعرانو نه ده د پښتو دې له وده ورکړل ترقي ورکړل په دې کې د میډیا ډېر لوی کردار دی ځکه موږ خو صرف لیدل کولی شو ویل کولی شو خو زموږ اواز عوامو ته عامو خلکو ته رسول دا د میډیا کار دی د میډیا پره کې ستاسو شانتي تکړه او باهمته کسان کې وي نو انشاءالله وده به ومومي ډېره مننه جی ستاسو د راتلو ډېره زیاته مننه بالکل کتونکو زموږ پروګرام انشاءالله دا به هر هفته به تاسو زموږ پروګرام کوو باقاعده نیغ په نیغ به انشاءالله تاسو له موږ په راروان پروګرامونو کې راځو او تاسو ته چونکې ما وویل یو ځل بیا هم تاسو یاداشت کې راولم چې زموږ راروان پروګرامونو کې به یو آسان شان سوال به کېږي د معاشرې په سایډ باندې یا همداسې یو جنرال سوال به کېږي په هغې کې به څوک چې د هغې سوال جواب ورکړي نو هغوی ته به
بالکل انعام هم ملاویږي او زموږ چې څومره شاعران یا زموږ سره استادان کېني ډاکټران کېني څومره خلک چې موږ راغواړو د هغوی سره به په دې پروګرام خپلې خبرې کې به هغوی سره موږ هغه خپلې خبرې کوو چې تاسو وګورئ نو زموږ زیات خلک بیا زموږ پروګرام وګوري هغې کمنټس کوي نو هغوی ته هم د هغوی هم ډېره مننه څوک چې کمنټس کوي او دا ګیله هم کوي چې تاسو زموږ د کمنټس جواب نه کوئ نو هغوی ته چې انشاءالله خامخا به انشاءالله تاسو جواب درکوم زه به خپل دغه به کوم انشاءالله تاسو ته جواب درکړم خپل کوشش به انشاءالله کوم زموږ دا پروګرام به انشاءالله هر هفته به انشاءالله جاری وي او تاسو سره خپل پروګرام شریک کوو هغې کې به انعام هم ملاویږي او بلکل تاسو موږ سره نیغ په نیغه رابطه په هغې کې کولی شئ او خپل خبرې موږ سره تاسو په دې پروګرام کې شریک کولی شئ او زموږ دا نننی پروګرام خپلې خبرې سرته رسي اوس ما له اجازه راکړئ سره د خپل سټاف د الله پامان